الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. زما معززو محترمو اوریدونکو، ډیر زیات ملګري د مناظرې په هکله موږ سره رابطې کوي او مسنجر یا واتساپ باندې رابطې کوي، نو هر ملګري ته جواب ورکول لږ مشکل شي د مصروفیات د وجې نه. دې وجې نه د مناظرې متعلق دا وضاحتي کلیپ ریکارډ کوم چې ټول ملګرو ته دا ورسي او ټول په خبره باندې پوه شي. د ټول نه اول دا پورنۍ چې کوم مجلس و، نو دا د مبادیاتو دپاره ابتدایي اول مجلس و، دې دپاره چې د دعوې او جواب دعوې او د شرایطو تعیین وشي او د هغې نه وروستو بیا د مناظرې دپاره وخت، ځای او دغه شانتې ورځ وغیره د هغې تعیین به کېده. نو اول نه د ټول نه غټه غلطي چې دا ځینو ملګرو کړې ده او دا کوم کلیپونه اپلوډ کړي په دې نوم باندې چې دا مناظره ده، نو دا مناظره نه وه، دا د مبادیاتو مجلس و. په هغې کې دعوا او جواب دعوا د هغې تعیین و، د شرایطو تعیین و. بلکل مناظره زموږ په منځ کې نه ده شوې. ټول ملګري په دې خبره باندې ځان پوه کړي. دویم نمبر دا ګوره مناظره خو هله وشي چې دعوا جواب دعوا متفقه دستخط شي. نو جواب دعوا ما سره پرته ده، جواب دعوا هغې لیکلې ده، څنګه یې لیکلې هغه تاسو کتلې ده. نو هغې په خپله په هغې باندې دستخط کړی دی، ما نه دی، زما ورسره اتفاق نه و، زما هغه جواب دعوې سره اتفاق نه و، ما دستخط نه کول. نو چې ما دستخط ونه کړو، دا دعوا جواب دعوا متفقه نه شوه. چې متفقه نه شوه نو مناظره د کومه راغله؟ نو دا خبره باندې صحیح ځان پوهول پکار چې مناظره بلکل شوې نه ده. دویم نمبر دا چې د دجل او فریب نه کار اخیستلی کېږي او دا ویلی کېږي چې یاره دا ګوره د منطقو خبره د فلان او د فلان. څنګه چې حضرت پیر صاحب راغی نو هغې کېناستل، دا ټولې خبرې په ریکارډ باندې انشاءالله العزیز شته، وخت په وخت باندې منشر کېږي. نو هغې ما ته وویل چې تاسو زموږ کشران یې او زه د مشر یم، زما خبره ومني. نو ما به حیثیت یو زوی چې څنګه د پلار د ادب او د استاذ او د پیر خیال ساتي، ما د هغې داسې خیال ساتم. نو ما خبره په داسې موږ په داسې انداز کې شروع کړه چې کله د اوله ویلی شوې نه وه، په هغې باندې کوم تنقیحات شروع شو او بیا مولانا سید حکیم صاحب چې کومې خبرې شروع کړي، نو ما ته اندازه ولګېده چې دا نیت جدا دی، دا هغه مجادلو طرف ته او هغه د تذلیل طرف ته یو بل ګیرول او بل خطه کول او خپلو چتول، یعنې اصل مقصد مراد نه دی چې په هغې باندې ډېر قراین دالو. دې وجې نه ما چورلټ انکار وکړو، یو ځل مې انکار وکړو، بیا مې وکړو، درېیم ځل ما دا ویلي دي چې یاره 2000 سوال رانه وکړي هم زه جواب نه در کومه، تر څو پورې چې مطلب اصولي طور او سیده ساده انداز کې چې عوام پوه شي، ته ماله جواب دعوه رانه کړي. نو په دې خبرو باندې بیا پیر صاحب پوه شو، پیر صاحب بیا میک اخیستی دی او هغه مانا زما د دعوې متعلق سوالات کړي دي، ما جوابات ورکړي دي. بیا خبره په دې باندې روانه وه چې یاره د دې جواب دعوه دا وه چې مطلق جمهوریت کفر نه دی او بعضې پکې په وخت د ضرورت کې هغه جایز دي. نو ما د دې مطالبه وکړه، انشاءالله العزیز تاسو به هغه کلیپ وورئ. ما ورته چې کوم جمهوریت تاسو جایز ګڼئ نو هغه موږ ته وښایي چې دا خبره حل شي. که بالفرض هغه داسې جمهوریت و چې هغې کې علل د کفر نه نو زه به هم در سره ومنم، اتفاق به راشي، دعا به وکړو. او که نه هغې کې علل د کفر و، ستاسو په نظر اسلام و، زما په نظر باندې کفر و، نو په هغې باندې به تاریخ مقرر کړو، مناظره به وشي. نو د دې جواب په هغې کې دا استثناء کړې وه چې بعضې جمهوریت کفر نه دی، خو موږ ته هغه معلوم نه دی. دا انشاءالله کلیپ کې موجود دي. نو استثناء هم ته کې معلوم هم نه دی، مجهول څیز د څنګه ته نه مستثنا کړ. د اصول موافق بعضې وخت کې جمهوریت جایز دی یا کفر نه دی، هغه بعضې وختونه یا بعضې کوم یو جمهوریت دی، دغه ته نه مراد بیا خبره په دې کړو. صبر یو منټ، مفتي صاحب مبارک داسې به وکړو، الله دې خیر نصیب کا. ستاسو چې کومه مدعا ده په دې باندې موږ مناظره کوو. بهرحال بیا خبره مولانا سید حکیم صاحب هغې چې کوم دی بیا اخره کې خبره نو اسانۍ طرف ته مطلب حل طرف ته راوسته او ما هم دا غوښتل، ما حتی دې پورې ویل چې خیره دا دعوه به بدله کړو، راځي ستاسو مطلب د پاکستاني نظام دفاع کې راغلي نو په دې پاکستاني نظام باندې به خبرې وکړو، مناظره به هم په دې شو، تاریخ به وخت به وټاکو. خو هغې باندې نو بیا حضرت پیر صاحب نو هغه تیار نه شو، هغه دا ضد نیولو چې نه موږ سره په دې دعوه جواب دعوه باندې نو دستخط کړي. بهرحال دا ټول ارڅه په ریکارډ باندې پراته دي. نو ما هغه دستخط ونه کړ، چې دستخط مې ونه کړ، دي 2-3 ځل پاسېدلم، خو ما ورته ویل چې خیره کښېنئ چې دا خبره حل شي.
نو دا هر څه په ریکارډ پراته دي چې 2-3 ځلې د پاسېدو کوشش وکړو پیر صاحب محترم مې یاره زه یم لرې د زه ستړی مې یم فلان بهرحال زموږ محترم دی اخره کې چې کله پاسېدو دعا یې کوله نو دعا په ټایم کې هغې بیا ده وویلي چې یو بله خبره درته ونه ښیم ته امارت والا باندې اعتماد کې مې زما امیران دي زما مشران دي او هغه زما هم شاګردان او ملګري نو استفتاء به وکړو امارت طرف ته نو امارت چې څه جواب راکړه هغه به تا ته منظوري ما ته منظوري ما بالکل سیده یو بل چل ولې په دې به موږ سره اتفاق وکړو تاسو وایئ څه جهاد ته دي چل چل شه نه دا غروستو خبرې دا غروستو خبرې امارت اسلامي خو منې کړه بالکل منو الکه واره واورې چپ شي امارت اسلامي منې بالکل منو زما مشران دي امیران مې دي ها زما پکې ټول دوستان شاګردان موریدان دي دا وی ته یو استفتاء وکړو چې دا لکه دا ډیره خبره دا ډیره ښکلې خبره ده هغوی ته به یو هغوی ته به استفتاء هغوی ته به استفتاء ووایي چې تاسو د هغوی ته به استفتاء د امارت رسمي دارالفتانه به استفتاء وکړو چې مطلق جمهوریت کفر دی نه ته ځان نه کړو ته ځان نه کوم چې جمهوریت کفر دی چې جمهوریت کفر دی وره کنه چې جمهوریت کفر دی چې جمهوریت په دې خبره مو دعا کړې ده او دې زموږ د عراقي نه د ځای نه وتي دي او تشریف یې وړی دی نو اوس چې امارت ته د استفتاء ضرورت راغی نو مناظره بیا څنګه تاسو وګټله مناظره خو شوې نه ده دعوا جواب دعوت تنقیحات هغه متفقه دستخط شوي نه دي نو د مناظره د کوم وشوه چې مناظره وشوه تاسو وګټه نو بیا امارت ته استفتاء ولې کوئ د امارت ته استفتاء هغې وجه خو دا ده او د هغې نه خو دا معلومیږي چې مطلب مو ته متفق نه یو په هغې باندې به اتفاق راځي نو بهرحال محترمو زموږ مزاج الحمدلله د مجادلو نه دی د افهام او تفهیم ماحول دی دی وجه نه ما هغې ته ویل چې په ساده زمینداره ژبه کې زما د جواب دعوه ولیکئ دا مطلب نو چې هغه اصطلاحات منطق زده دي نه دي زده سنو قصدن آمدن ما دا جواب نه ورکول ځکه دا مجلس انتهایي بل طرف ته تلو څنګه چې تاسو په عام مروجو مناظرو کې کتلي دي نو د عام دغه چې کوم مروجې مناظرې او مجادلې دي د هغې نه د بچکولو دپاره ما هغې ته سخت انکار وکړو نو اوس هغې دې له بل رنګ ورکوي والله تعالی عالم بیا الله تعالی په نیتونو باندې عالم دی او هر څه ګوري ویني تهمتونه څوک لګوي یا څوک خبرې کوي یا څه کوي یا خندا کوي تذلیل کوي الله تعالی به انشاءالله العزیز د هغې حساب و کتاب کوي اخره کې یو ځل بیا زه بیا هم دا دعوه کوم که بالفرض زه چېرته تللی نه یم زه ژوندی یم زه هم دې ولید الحمدلله ما هم د دې ځای کتلی دی که دوی بیا هم وي نو داسې به وکړو چې په دغه نظام باندې چې کوم نظام دی پاکستاني نظام هم په دې باندې به خبرو وکړو بس دغه زموږ دعوه شوه او ټیم به وله وټاکو خبره به ختمه کړو باقي پیر صاحب ما ورته بیا ډېر ویل اصرار مې وکړ چې یاره تاسو کوم جمهوریت ښایي نو ډېر اصرار نه بعد پیر صاحب محترم کلیپ به دې سره موږ انشاءالله العزیز ولګو هغې د جمهوریت دا تعریف کړ چې زه خو جمهوریت دې ته ویم چې بس په وټونو سره صرف انتخاب د امیر او د بادشاه وشي زمونږ په دماغو کې جمهوریت څه ته وایي دا مونږ کتابونه راوړي دي زمونږ په دماغو کې تعریف د جمهوریت دې کتابونه داسې کړي دي چې د انتخاباتو په ذریعې سره د ملک یو بادشاه جوړول بس د جمهوریت زما جمهوریت سره زما خبره وره زما جمهوریت دا دی تعریف پر تدر جمهوریت هم چې جمهوریت دې ته ویل کېږي چې د انتخابات یا د اوټونو په ذریعې سره د ملک بادشاه جوړول بس زه جمهوریت دې ته وایم زمونږ مراد د جمهوریت نه دا دی چې د ملک بادشاه وزیر اعظم د اوټونو په ذریعه باندې جوړ کړي دا جمهوریت دی نو ما وایي چې په دې کې نور شرعي مفسدین دي ته خو زه هم کفر نه یم خو آیا پاکستان کې دغه نظام رایج دی پاکستان کې خو دغه قسمه جمهوریت نه دی په پاکستان کې خو هغه جمهوریت دی چې هغې پارلیمنت او د هغې کارکنانو ته نو د قانونسازۍ اختیار ورکړی دی د هغې زنده مثالونه شریعت بل رد شو د هغې څه حکم دی حزب بل رد شو دا خلکو څه حکم دی او دا اختیار دې ته چا ورکړی نو پیر صاحب وفرمایل چې دا اختیار دې ته عوامو ورکړی دغه کس له دا اختیار چا ورکړي چې دا بل شریع رد کړي دا اختیار چا ورکړی کم بل دا شکشا رد کړه بل دې خلکو لا مطلب د شریع بل رد کول دا اختیار چا ورکړی دا اختیار ولې خلکو ورکړي کنه خلکو ورکړي که نظام ورکړي نه خلکو ورکړي دا خو دې وټونو د لاسه دا منتخب نمایندگان شو
چې دې ته موږ منتخب نمایندگان شو دا منتخب نمایندگان چې کله راولګېدل او دوی کله دا شی رد کړ دا خو ګوري دا خو نظام نه دی ورکړی دا خو د خلکو ورکړی بهرحال دا خبره بیا ما مخکې بودله چې د عوامو نه دی ورکړی عوامو ته چا ورکړی عوامو ته دې نظام ورکړی نو کوم نظام چې هغه بندګانو ته د شریعت د قطعي احکامو د شریعت د بل د رد اختیار ورکړي آیا دا اسلامي کېدی شي بهرحال محترمو خو دا خبره بیا ګډې وړه شو د هغې خلاصه دا شوه چې اخرینۍ خبرې چې پیر صاحب د دې ځای نه وتی د هغه په دې باندې چې امارت ته موږ استفتاء کوو نو د مناظرې خبره مناظره بالکل شوې نه ده د ګټې خبره چې مناظره ونه شوه نو ګټه کوم دی نه هغه نو دجل و فریب نه دی الله پاک موږ وساتي خاص کر بیا داسې حضراتو داسې جامع سره پیرې لین سره دا خبرې خوند نه کوي په کار دا دی چې دوی خپل شاګردان او خپل هغه کشران پوهه کړي اوسه پورې چې موږ دغه کلیپونه نه اپلوډ کول دې وجې نه چې زموږ اتفاق په یو خبره راغی شرع امارت ته به استفتاء کوو نو ولې بیا کلیپونه اپلوډ کوو ډېر ملګرو مطالبه وکړه او دوی بیا فوراً هغه د تذلیل والا او هغه مروجه چې کوم د مجادلو طریقه ده او د خلاف شریعت طریقې هغه اختیار کړي بل دا خبره ده چې نو هغه کلیپونه شیر کول چې هغه د دې د مقصد سره موافقي ټول دیني دي شیر کړي انشاءالله موږ سره ټول موجود دي وخت په وخت د ضرورت مطابق به انشاءالله العزیز هغه موږ شیر کوو الله رب العزت موږ تاسو ټول ته په حق باندې د تګ او د استقامت توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین